منګ مې په 18 ذی الحجه باندې عثمان ذی نورین شهادت شوه دی منګ غم د مذهب حصہ ګڼو منګ د حسنین او شهادت هم د مذهب حصہ ګڼو او د محرم تاریخ منګ صرف د کربلا میدان سره نه خاص کړي د محرم تاریخ زمونږ الحمدلله ثم الحمدلله چې دا د حضرت ابو الانبیاء آدم علیه السلام په 10 محرم الحرام باندې روزه نیولې وا آدم علیه السلام دعا الله په 10 محرم باندې قبول کړي وا د نوح علیه السلام کیشته چې وا په 10 محرم الحرام په تور باندې ودرېدلې وا په 10 محرم الحرام باندې حضرت نوح علیه السلام او هغه سره چې څومره خلکو 85 کسانو غالبا یا 80 یا 85 دی مینس کیو د دین علاوه چې کوم زناور ور سره نو حضرت حافظ اماد الدین علامہ ابن کثیر ابو الفدا رحمه الله تعالی قصص الانبیاء چې ملخص د البدایه والنهایه نه باقي کې باقاعده د لیکلي دي چې په دغه ورځ باندې زناور ور سره روزه نیولې و او بیا زمونږ په اسلام کې چې کله د رمضان المبارک روزه نوې فرض شوه نو په هغه وخت کې د 10 محرم الحرام روزه فرض و نو موږ د پاره د محرم حیثیت د حضرت آدم نه روان دي د محرم حیثیت د موسی علیه السلام د کوه تور نه روان دي د محرم حیثیت د ابراهیم خلیل الله سره نسبت ده د محرم د حیثیت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې کله الله فرمایل چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم الله محرم للدين قیم نو می خو په دغه وکیله حسن او حسین پیدا وونو او بیا حسن او حسین چې کوم قربانی ور کړی دا یزید سره کوم مقابله کړی دا خپل سره قلم کړی د جوکاوي کړی نه د مونږ د دین قایل لیکن زما عزیزانو مونږ به د امن